امر معنا مو څه بیان کړی و الامر للوجوب لا للندب. امر چې د پاره استعمالي وجوب د پاره ندب و غیره معنی د پاره نه استعمالي. صحیح ده، خپل معنی وجوب ده. یا مخته سواء کان بعد الحظر او قبله، دا د حظر نه مخکې وي یا ورسته دی خبرې پرونیش. صحیح ده، سواء کان بعد الحظر او قبله متعلق بقول د دې خبر سره تړل شو ده. وموجبه الوجوب دي ولا موجب شد ثبتوالي ولا شی وجوب ده. ورد على من قال په دې خبر سره په علماء بن رد کوي څاغه څه خبره کوي ان الامر بعد الحظر للاباحه. سمخ کې امر شي د پاره وجوب د پاره وکنه، خو د حظر نه بعد به شي د پاره استعماليږي، اباحت د پاره استعماليږي. وقبله للوجوب او حظر نه مخکې به وجوب د پاره وي على حسب ما يقتضيه العقل والعاده، څنګه دی عقل او دی عادت تقاضای کوي. قولی تعالی اوس ګوره دي چې الله تعالی د کول و اذا حللتم فاصطادوا، شګه تاسو حلال شي احرام وغیرہ غا کې کنه بیا شکار کول شي. حواله کې شکار منه او محظور وکنه، محظور منه ممنوع، ورسته به شکړو جایز کړلو. اول امر به بعد الحظر شو سنس فاصطادوا، اول حظر وکنه به بعد الحظر ششلو فاصطادوا شلوز د اباحت د پاره شو. صحیح ده. او قبل الحظر شي د پاره وجوب د پاره. ونحن نقول ان الوجوب بعد الحظر ايضا مستعمل في القران، قران کریم کې وجوب د تواخه مکانه شي حظر بشي بیا د اندي وجوب د پاره یګوره. كقوله تعالى فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. هیڅ کله د محترم میاشتې تیر شي کنال لکه شد رجب د ذوالقعده ذوالحجه محرم دغه هم کې قتال ممنوع کنه، ورسته به چار ځای کې مړوي. حيث وجدتموهم فاقتلوا المشركين حيث وجدتم فاقتلوا امر شو کنه، حيث وجدتموهم وګوره عام خبره شوله. ولباحت او دی بحد د پراشتا اوس که څوک وي ته خې چیرې د سی خبرې خای کنه څه اباحت د پاره نه استعمالي وجوب د پاره مې صدا چته ټیک ته کې دای شي ځنه ځکه بعد الحظر اباحت د پاره او ځنه ځکه وجوب د پاره. ولباحت بقول تعالی د کوم ته د خبرې خای کنه ځکه اباحت د پاره به چشتره غلده وایذا حللتم فاصطادوا ایدی جواب مسره دادا. واذا حللتم فاصطادوا لم يفهم من الامر دلته کې د اباحت امر نه د معلوم شو فاصطادوا بل من قوله تعالى بلکې د الله بل قول نه د اباحت متثابتيږي. وحل لكم الطيبات سمره د شیان دی پاک شین د اختستال شوی دی کنه. حواله تیلی سترته شکار ما کوي تی خاص حالت کې نه کو ټیک ته ورستی چې پاستادو کوي نه کوي نه خو دا معنی نه ده کنه سدیزي کې اباحت شولو بس. صحیح ده، اباحت خو متمخ نه ده غشونه کې راګړه شي زو خاص علول شاید اروم خونه د سره به حرام واجنه اریزی تور بنی حرام وکنه سکله ته محرم نه بنه شکول شکار کول شو ګره د بل زنه ثابت شو دي جنور کې مار بوسه ټیک شو. ومن او دي خبرنا ان الامر بالاستياد انما وقع من منه ونفعا للعباد، او د استیاد حکم خدای شي د پاره ور کړ ده د احسان د عبادت د پاره نه پاده خدای په کې پستادو کوي. صحیح ده، نه پمن شاید کنه خوراک ده مخکې خدای خوراکونه نه وکنه خور به کول زون ته. پیدا کان فرضا فیکون حرجا علیهم حقتی سی اباحت من نه غړو نه کدی وجوب منور کې وخلی دوه بندگانو تکلیف شوالو کنه ال اخکور وکي اخکور بزنه سړي سره طبيعت نه کیږي اخکور ته ستړ شي حج کډر مشکل عبادت تا کنه حرام نه کولو شي یا هم د شیطان زنه سره سره بس اسباب وینه د شکار کولی یا اسباب بد سره چوغور پسې ګرځو شکار وکړي چې پستا د شکار وکړه اخکور دوانه کوي اختټول ورځي وګرځي باب چې کوي ځکه ته زوین سره دازي کې والا اختر افریقا نه لاختر افریقا وانه د پر ډیر وګرځي بد بنا کړی ملي دانه اوس د بنا د سره چوکمنی کېدای شي د نظر کې خبره موته وخري سمړه زړونه بنې لټول ټیک ته ټیمې ترګو کېدای شي ازي بچا کوله ورز خارجي تیرا کور نه کنه مو ته د زیرول زلوړ ما ګور لاختي والا ټول سره د لټول نه خدای ته پاتې دوکا کول شي نه الله سره نه شي کول کنه ته تیلې سخ کور وک کوه د نه کو بیا پښه کوي رختي پستادو شکار خورا وړ کنه میدان کې دي شنه کو شکار منه پیل شولې زکه دي معنی ما خلور کې به ختم نه ور کیده به ختم نه خپل بل زنه ثابته و ګور دي زینه
دې کې حیوانات په د لیلی وای کنه په تحصیل شو ټیک ته نشو اصل نشته خو که فرض د سوا ګرځول دي کې بندګانو د لپاره حرج سول تنګي شوله فينبغي يكون الامر عند الاطلاق للوجوب بس خبره دا ده کنه کله مطلقاً امر رشي وجوب معنا خلا وانما يحمل على غيره بالقرائن والمجاز کله بلې معنی باندې حمل کوي به خط نو د بغیر نور مانو ته خله توقف د پراغه کې به قرائن ته ګوره قرینا سي د دلالت خای سیر دي کې دا معنا نه د پکور خپل ته خبره خای لکه علامات غني جوات وی کنه یاره داسې بیګا تور شپې د سې شغنر جوات شول سړی مخ وکنه دا ویلی وکتل شول دا زینه لیټ خصبلې د دیولنو طرف ته به شوګ نشر جوته دل کنه کنه کور باندې د سلیټونه نه لګیدل خال بر جواز ټول کور به وګوري سره به معلوم نه کی قرینا مرنه بل ور څنګه معلوم دي سړاره جوات شو یری مسوه دوله دیواله پرې چپلا او نوی تازه د سیمانډې جوړي اوس د مانډ شه د قرینا د شوګره غلو شو د تل لیوانا شه د مو د کور نه کې مخچوک نه دلیدل ته سکه یاسب د غزي مغزي شي غزي مغزي نو قرینا موجوده از ویړه موټینګي غزنه خانیازون ته لري کړي لاري کې دوی کړي نشولې درې مده سم ټوپی والو منډیا کړي دا وګوره خپل تا خې سیده گاډه وړه لاري اختیار کړي دا کسي کرینه سره موجود شي کنه